په پاکستان کې د قدرتي وسایلو او معدنیاتو د لټون، ترقۍ او د هغې په کار د راوستلو لپاره حکومت هلې ځلې شروع کړي دي او په دې اړه یې ټولو صوبو ته د ماینز اینډ منرلز ایکټ په نوم د قانون جوړولو درخواست کړی دی، ځکه چې د 18 آئینی ترمیم د پسه په قدرتي وسایلو او معدنیاتو لومړی حق د صوبو دی. په دې هکله د پاکستان دریو صوبو خپله تیاری کړې ده او قوانین یې جوړ کړي دي، خو په خیبر پښتونخوا کې چې کوم بیل یا ایکټ اسمبلی ته وړاندې شوی دی، هغې د مخصوصو مقاصدو لاندې متنازع بحثونه راپارولي دي. د قوم پرسته ګوندونو نه علاوه د حکمران ګوند تحریک انصاف طریقه کار هم په دې اړه د ستایلو وړ نه دی، ځکه چې تحریک انصاف دغه قانون د جیل نه د عمران خان د راخلاصولو لپاره د سودابازۍ په توګه استعمالول غواړي، او قوم پرست ګوندونو خو یا دا قانون لوسته نه دی او یا ورسره د سیاست دپاره بله موضوع نشته. که د خیبر پښتونخوا تر حده خبره وکړو نو 18 آئینی ترمیم د 2014 میلادي کال نه نافذ دی، خو د تحریک انصاف د پرویز خټک حکومت په 2019 میلادي کال کې د معدنیاتو په اړه یو صوبایي قانون جوړ کړی چې په هغې هم د بدعنوانۍ او بد انتظامۍ له امله څه خاص عمل درآمد نه دی شوی، او په صوبه کې د معدنیاتو څانګې هیڅ ترقي ونه کړه، او په ماینونو باندې جګړې هم روانې دي او غیر قانوني مایننګ هم کیږي، او په دومره موده کې صرف 10 ارب روپۍ صوبې ته آمدن وشو. په مرکز کې په 2023 میلادي کال کې د نوي حکومت له راتلو وروسته فیصله وشوه چې پاکستان د قدرتي وسایلو او معدنیاتو نه مالامال دی، خو دغه پټې خزانې د ولس په ګټه رانغلي، او په کار ده چې د دې دپاره کوټلې پروګرام جوړ شي او د بیروني سرمایه کارۍ او جدید ټکنالوژۍ پاکستان ته د راوستو دپاره غرضي ګامونه پورته شي. د دې مقصد دپاره د SIFC یا سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن کونسل په نوم باندې یوه عرضي اداره هم جوړه شوه چې د وفاقي حکومت، صوبایي حکومتونو او نورو محکمو نه علاوه پکې فوج له هم نمایندګي ورکړې شوه، ځکه چې په پاکستان کې د امن و امان د خراب صورتحال له امله بیروني او اندروني سرمایه کار او نړیوالې کمپنۍ سرمایه کاري نه کوي او هغوی سکیورټي غواړي. لہذا د فوج په نمایندګۍ سره دا خبره یقیني کړی شوه چې د پاکستان فوج او امنیتي ادارې به بیروني او اندروني سرمایه کار، پانګوالو او کمپنو له مکمل سکیورټي ورکوي، او وفاقي او صوبایي حکومتونه به هڅه کوي چې نړیوالې کمپنۍ د بې مقصده دفتري کاروایانو ښکار نشي او هغوی ته د یو چت لاندې پوره قانوني لوازمات پوره کړی شي او اسان کړی شي. به هر حال زمونږ په ملک کې په اهمو قومي مسلو سیاست کول څه نوې خبره نه ده، او دا کار هر وخت په څه ناسې شکل کې شوی دی چې د پاکستان عوامو ته هیڅ فایده نه ده رسېدلی. د پاکستان او خیبر پښتونخوا عوام امن، روزګار او ډوډۍ غواړي چې ژوند یې اسوده حال شي. په دې کې هم شک نشته چې پاکستان او پښتونخوا له خدای پریمانه قدرتي وسایل او معدنیات ورکړي دي، خو د هغې د استعمال او د عوامو د ژوند د بهترۍ لپاره د هغې د کارولو لپاره غرضي ګامونه نه دي پورته شوي. زمونږ د خپو لاندې خزانې پرتې دي او مونږ پې لکه د خامار ناست یو چې زمونږ دپاره تر هغه وخته پورې څه ګټه نه لري تر کومه چې دغه خزانې مونږ راویستې نه وي او د عوامو د ژوند په بهترۍ کې مو استعمال کړي نه وي. که د موجوده بیل جاج واخلو نو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې چې وړاندې شوی دی نو د دې صوبې حکمران ګوند تحریک انصاف په هم څه خاص اعتراض نه لري، هغوی صرف د عمران خان د ریلیف دپاره دغه ایکټ یا قانون د بارګیننګ په توګه استعمالول غواړي. همداراز نور قام پرسته ګوندونه هم داسې بې بنیاده اعتراضات لري چې یا خو یې دغه ایکټ لوسته نه دی او یا په دې صرف سیاست کول غواړي، او وایي چې د 18 آئینی ترمیم خلاف ورزي شوې ده او وفاق د صوبې په معدنیاتو قبضه کول غواړي. لہذا د دې خبرې وضاحت لږ ضروري ښکاري. لومړی خبره خو دا ده چې د صوبې په کچه د قدرتي وسایلو او معدنیاتو لپاره لایسنس ورکول د صوبایي حکومت اختیار دی او دغه اختیار د صوبې نه دی اخیستل شوی. د دې چارې دپاره چې کومه صوبایي کمیټې جوړیږي هغې کې د وفاقي حکومت صرف یو نماینده تجویز شوی دی چې هغه هم د ووټ ورکولو اختیار نه لري، او که صوبه چاله لایسنس نه ورکوي نو وفاق پکې هیڅ اختیار نه لري. د دې بیل تر مخې وفاقي حکومت صوبایي حکومت له صرف مشوره ورکولی شي او صوبایي حکومت د دغه مشورې د منلو قانوني پابند هم نه دی.
په دې بل کې په لومړي ځل د معدنیاتو او قدرتي وسایلو د ټولو چارو اختیار د ځنګلاتو، ماحولیاتو او معدنیاتو صوبایي وزیر له ورکړی شوی دی. د قدرتي وسایلو او معدنیاتو د راویستلو په چاره کې به دا خیال ساتل ضروری وي چې قدرتي ماحول، ځنګلاتو او وایلډ لایف ته څه نقصان ونه رسي، چې دا قانون هم د مخکې نه موجود دی. د اټومي موادو او پېټرولیم مصنوعاتو په منصوبو کې به د پېټرولیم وفاقي وزارت د صوبایي حکومت سره شریک وي، چې دا قانون هم د مخکې نه په آئین کې موجود دی. د هر قسمه منصوبې 50% ګټه به صوبې ته ځي او 25% ګټه به وفاقي حکومت ته ځي، چې د هغې 10% به هم د رایلټۍ په شکل کې واپس صوبې ته راځي. 15% ګټه به د لیز تر ختمېدو پورې هغه کمپنۍ ته ځي څوک چې په دغه منصوبه کې سرمایه کاري کوي، او دغه کمپنۍ به ټول صوبایي ټیکسونه هم ورکوي. 10% ګټه به په هغه سیمه کې په ترقیاتي کارونو لګي د کومو سیمو نه چې دغه معدنیات یا قدرتي وسایل راوځي، او هغه به هم د صوبایي حکومت په لاس لګي. صوبایي حکومت به دا ذمہواري لري چې نړیوالو پانګوالو او کمپنو له د لایسنس او NOC ورکولو عمل ګړندی او شفاف کړي او د درغلو مخه پکې ونیسي. صوبایي حکومت به د خپل نگرانۍ لاندې یو منرل فورس هم جوړوي چې د برتۍ او نورو کارونو ټول اختیار به یې صوبې سره وي، او د صوبې د ځنګلاتو، ماحولیاتو او معدنیاتو وزیر او اهلکار به ورسره مرسته او امداد هم کوي او نگرانی به یې هم کوي. د امنیتي ادارو به دا ذمہواري وي چې د صوبایي حکومت په حکم نړیوالو پانګوالو او کمپنو له مکمل سکیورټي ورکړي او په دې اړه د صوبایي محکمو او پولیسو سره مکمله هماهنګي وساتي. صوبایي حکومت هر وخت دا اختیار لري چې کومه کمپنۍ د قواعدو، ضوابطو او معاهدو خلاف ورزي کوي نو د هغې اګریمنټ او لایسنس منسوخ کولی شي. د دې قانون لبل وباب دا دی چې د یو اړخه هم صوبایي خودمختیاري